हरकतें हुई इस्तेमाल में मशरूम सी دا جلسه نه ده دا کانفرنس د پرویز قانون ده بس لك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ما خلد اول جان محمد بخبرو دا کا باندې خلاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکریا ادا کوم د پرویز خټک صدر خان صاحب چې دی موږ ته دلته راغلل او موږ ته دعوت راکړو د پارټي کې شاملېدو پاکستان تحریک انصاف کې او موږ د دې همدغه رنګ ایمان وساتلو او دې سره موږ شمولیت په پاکستان تحریک انصاف کې سره د خاندان او زموږ کم مشر چې سابقه امیدوار NH26 مسلم لیگ نون نه هغه سره موږ دې پارټۍ حاجی نواب خان هغه سره موږ دې پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو. دا کافی دی بس دا کافی دا کافی دی اعلان دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. स्टेज नाज जगमन वदरुल मशर वदान जनाब और खड़से खान नूर अगली मशरानो मेरा जलोज़ई में कौंसल और ये तकनामी के पैच मरगरो ये तो नवाई लाखला अमू खिदमतकारी और इलाके और ये रातलों सारा मुंबई लखकई इलाके बेहतरी सोच गई मंडा तगड़ा हुई मुकाबलियों की मुंगा इलेक्शन के 18 की है जिसे मखमली हैसियत से बात खुदा से न लगी कि बदे इलाके की 10 सोचता उस आवाज से ऐसी फर्क खुदा द्वारा मुंगा इंशाल्लाह खासतौर पर जनाब रोड ढेर शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने उम्मीदवार मां पर हक के दे दस्तबरदार की बट इज्जत और दरनावे दे दा एतमाद खबर हमारा द्वारा कोशिश नहीं को लेकिन कडेरी जतरा को लेकिन मुंगा डेढ़ कदर को और आल रासना दायस मूल दिमारी दा जिदे की इज्जत ख्याल होता तो देखी मरगरो ख्याल होता तो और दामा पकिनी इज्जत पद देते मुंगा तहसील और बोझ कम और जिदाई पर बयोदे राजे मुंगा शामिली की ले गई कम ख्याल सा इंशाल्लाह और देखी रदानी चिदा जाड़ी और दाने की मर्दी जो टीम दे बयोदे और सलाम मशवरा बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मख की जामा मख आज कुंदे और मुंगा जन सा फुल कि कम तंजीमी ग्रुप दे दे व्हाट्सएप आई के मुशामिल करे दे और ही और दा सिर्फ दाइयो इलेक्शन ना देना मन खुदा जिन्नी इलेक्शन दे द्रुफलोर में रवान जनरल इलेक्शन दे रवान मुंगा इंशाल्लाह संग जमामत खानोई जमामत खान जसंग होई कि बिया बगड़ जलसा पहला की पसंद दे गई एक बाकायदा दावतनामे तस्लीमी की तातो बोला वालो तस्लीम बस ऐसी खबरें को अल्लाह ताला को इंशाल्लाह बात से पूरा नहीं दा से खानदान दा से मरकरी और देखी आसानती राजी इलाकी बेहतरी बकरा इख्तिलाफ खत्मीगी इलाकी बेहतरी राजी मुफासिल खिदमत को दिन खिदमत पे यो देवा दा सिस्टम इंशाल्लाह चलो दोनों वक्त तसला تاسو سره کینما تاسو سره خپل سیټینګ کوما زبر د فټک سي د تاسو لپاره چې ځان ته د سنغ واړم زه یو څنګه چې تاسو ته عمران بایوي چې موږ د خدمت په نیت مخکې د قوم سره ولاړو او د نفس په ولاړو چې ځان له موږ سره واړو په دې قوم لپاره به موږ واړو چې یو پارټي دا غټه پارټي ده واغې فټک سي د عزت ورکړي زه د مرګرو خبرو په ځکه لاړم بیا چې ما سوچ وکړو چې دا فټک سي زما د ضلع دی نو چې دا ټول صبح ورسره ده او دا ټول صبح ورکړي ده نو دغه دا ځای د مشراني حقدار دی نو ما مرنه نه عزت ورکړو نو ما د مرګرو خبره ومنله
په دې کې دا عزت ورکړو نو دا موږ د پارټۍ په ستم نه دی دا یو خبره چې پټک دی په دې سټیټ نه ووري چې زما وروړي ذاتي وي زما وروړي د پارټۍ نه وي چې پټک دی په هر لار دي نو موږ ورسره ځو نو نن د دې سټیټ نه دا خبره کوم چې زه مرګرو نه پرې غیر ما مرګرو نه دي دا خبره نه ووري بلکې ما څه بلالچا لکه څنګه چې عمران بھائی ته وی زه یو بلالچا دي سره او د مرګرو لپاره او د دې قوم لپاره بلکې دا عزت چې د پارټۍ په عزت ورکړي نو زه هم ورکوم او ما ځکه حق دې زما ذمہ ده نو زه د دې لپاره نن دې کې ما اعلان وکړو چې ناستما نو زه پټک څخه دا یو خاص کوم ورسره دا عمران بھائی ناسته غریب ناسته اشواق ناسته د زیاته مشرانه فضیله کې دا د دې عمر داسې چې دی پوره شي نو زه دا یو خاص کوم چې زما چې کوم ملګری دي زما سره چې کوم قافله کې دي هغه نن په دې موقع نشته ټول نه دی راغلي بل ما نه دی راوځي نن صرف یو زمونږه یو پریس کانفرنس وو پای کې زه بس پټک سیټ چې راټول بیا زم را لمه ان ما و جان محمد او زمون پروګرام دا و چې یاره ما پټک سیټ او خلیق او جان محمد با پنداو کی یو پریس کانفرنس وو کی او بیا پټک سیټ کې راځم نو موږ چې څنګه ما خپل یو د دې خبرې په اړه پرې په وراغی ما یاره پټک سیټ راځي نو ما خپل مرګري نه دی راوځي غټه خبره تدا کومه چې موږ جلسه کوو موږ یو کور ته خپل مرګور ته زما د دې شته کې نن امام پټک بل سره دا دغه دی چې تیر دې پټک څخه نه پالا ومه او ما سره وته ما سره اشواق خلیق میا چې کوم دی نو دا به یو کور ته چې کوم زما مرګور سره خبره وره هغه په حال کوي راځه ما نه مرګري نه خپټوي دا دې لپاره وته دا ټول باندې ورکوي نو دا یو خبره ده چې نه لکه دې سره ټیم دې سره حاله کې یا بلې اوس خبره داسې دي اوس هم د پټک څخه تداوی ما چې موږ تاسو سره د روولۍ وعده کړی او د روولۍ وعده استاد کشران دي نو دې هم دا پکار دي چې زموږ لکه جان محمد دې د لکان دي موږ ارزه کې موږ کوم عوام به یو تمه ده کوي یو صبر نه غواړي نو دا غي د پاره واته زموږ د وګړي زموږ د مرګرو او نن د دې جرګي د دې په برابر خیال ساتي د خپل کور نه بلدي کو خیال بازار ساتي دا یو حق ته باندې مستا او کسان مې ته وګورئ د داسې کسان دي چې هغه موږ ډیر زیات مجبور دي لکه دا کم کسان مخامخ نه ته وګورئ د دې موږ دومره مجبور یو چې هغه چې کی بناسو دې په خبره نه کوله چې موږ سره ولي کې نو کې فاروا نو بیا ما غوښتل دا وکړو چې پټک سیبلا یو پارټۍ دومره عزت ورکړی دی نو راشه بس عزت ولا تم ورکاو ته ورته ومنه نو ستا د ضلعې به مخېري ستا د عوامو به مخېري او ستا د کور به مخېري نو دا څومره علاقه چې دا زما کور دی نو زما کور ته خیر په دې کې ما خپل کارونه هم الله کوي څه ملګرو راته وایي چې دا پټک صاحب سره شامل دي نو تا دې څه وغوښتل تا دې سینټ وغوښتو تا دې وزیر اعلی سره مشیر وغوښتو تا دې ټکټ وغوښتو ما له هغه ماله چې زه ته راغی ما له هغه سره ماله هر سره وړه او کې په دې څه وایي دو ځکه نه ته ما دې یو څه وغوښتو ما ورته وایي چې پټک صاحب زما سره عزت پکار دی زما عزت پدې کې دی چې زما د مرګرو خیال شي او بیا چې تاسو سره څه وغه چې تتلی نه دي ورسره نه غواړم نن تاسو به مخکې دا خبره کوم چې زه یو غیر مشروط یو خبره کې پټک سره شامل شوم او د روولۍ لاس مو ورکړی نن ما پدې باندې د خاندان ټول ډېر شکریہ ادا کوم د ټولو ډېر شکریہ ادا کوم چې لکه دلته کې موږ ته دعوت راکړو موږ ورته ویلو چې موږ راځو او دا ویل چې بالکل راشي او الحمدلله څنګه خبرې موږ شوې هغه خبرې زه ته ورسېدې او ان شاء الله دا چې کومه رابطه او یو تعلق جوړ شو دا به مخکې بوزي خو زه خاص کر د خپلو ملګرو زما چې کوم دې علاقه کې ملګري د هغې ډېر شکریہ ادا کوم خاص کر د میرې د ملګرو شکریہ ادا کوم چې کله ما هغې ته وویل چې ملک صاحب را روان دی نو یو قسم پکې انکار نه دی کړی او ټولو ورته لبیک ویلي دا ډېره ګټه خبره موږ چې کوم ځای کې کله کله داسې وشي او کلي کې پروګرام وي یا داسې ملګري څوک شاملوو نو دا زړه یې تنګ وي ورته چې دا به راشي زموږ هغه ځای به ورک شي خو زما په دې باندې ډېر خوشحاله یم زما د دروزو څومره ملګري دي د میرې څومره ملګري دي بیا د حلقې به دا ویم چې څومره ملګري دي هغوی ټولو په دې باندې ډېر خوشحاله او موږ سره الحمدلله ډېر ملګري پکې راغلي دي او انشاءالله دا
حاجي صاحب چې کومه فیصله وکړه د پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدو د پرویز خان خټک صاحب سره د ملګرتیا ان شاء الله دا به وخت ثابتوي چې دا بالکل ټیک فیصله وه او مونږ چې کوم سوچ دی د نوي پاکستان ان شاء الله د دوی په مرسته ستاسو په مرسته باندې به ان شاء الله تاسو ټولو شکریہ ادا کوم بیا خاص طور باندې حاجي نواب خان جان محمد خان او د ټول خاندان ملګرو انتهایی شکریہ ادا کوم چې دوی نن موږ ته موږ سره شول او حاجي صاحب خو یو خپل کردار دی د علاقه کې خپل حیثیت دی یو عزت دی نو یقینا موږ دپاره ډېره خوشحالي نن ورځ ده چې داسې مشران موږ سره ملګري شول چې هغه د علاقې خدمت کوي او د خلکو سره یې مینه او بیا خاص طور باندې دی د مسلم لیگ نه نن استعفا ورکړه د یوت او دا د جان محمد ترجمان یوت مسلم لیگ او هغې نه استعفا ورکړه د الیکشن ته د مسلم لیگ نه داخله کړې وه هغې نه هم انشاءالله کاغذونه به والي واپس دا یو ډېره لویه خبره ده چې په یو سخت وخت کې داسې ملګرتیا کوي نو خو اصل د خلکو قدر کوو خو په سخت وخت کې څوک راشي نو نور خوشحال شي او دغه اراده مو جوړه شي یاره داسې ښه ملګری چې په سخت وخت په کار راشي نو هغه نه ښه ملګری نه شي کېدی حاجي صاحب زه تاسو ته یقینیانې در کوم چې ما خو ټوله زندګي تقریبا 40 کاله ټوله زندګي نوښار کې تېره کړه مونږ سره الله تعالی ډېر ښه ملګري راکړي بیا تاسو غوندې ملګري راشي نو زه خو ما خو عادت دی خلک وایي چې زه ملګري نه پرېږدم که ما څوک نه پرېږدي خو زه دا یم چې زه خپل ملګري نه پرېږدم ما ملګري څوک نه پرېږدي ای ما نه پرېږدي او زه هغوی نه پرېږدم که ډېره منډه وایي چې د خلاصې نشته نو دا یقین در کوو چې مونږ دا ټوله زندګي د دې علاقې ترقۍ دپاره خدمت کړی دی ذاتي مو څه لالچ نشته دی او تاسو تاو راتاو دا ټول وینئ دا څه چې نوښار کې وشول دا زار دی دا خبره کوم د خلکو قسمت ښه دی یعنې نور هم د پاکستان کې ضلعې شته هلته لاړ شئ وګورئ بیا خپل ځان ته وګورئ تاسو به فرق معلوم شي او دا یو موقع خدای ما ته راکړه او هغې نه ما فایده واخیسته زه وزیر اعلی شوم او دې علاقې ترقي وکړه که ګیس په شکل کې دی که بجلي دی کالجونه دي یونیورسټیانې دي که جوماتونه دي لارې کوڅې دي سړکې دي چې کوم نوم اخلی نن په یو کلي کې کمی نشته ټیک ده لږ ډېر کمی به یې نه وي آبادي راله هغې کې به مسلې هغه به مو کوو چې ټوله زندګي مونږ ټوله زندګي سیاست او د عوامو سره تړلې ده خلک خو سیاست کوي او د سیاست نوم بدنام شوی ځکه چې سیاست یو دوکې هغې مقصد دا دی چې دوکه خو دی کې مونږ ورورولي کړې ده دا څومره ملګري نوښار کې چرته هم چې دې مونږ کوشش کړی دی غم خالي ته رارسو ما بچي د ما کشران شپه ورځ په دې ټول نوښار کې ګرځي د خلکو مسلې اوري تکلیف یې اوري او څومره په وس کې د مونږ دې کوشش کوو او یو ورورولي مو ساتلې ده ځکه چې دا ورورولي ساتل ډېر ګران کار یې زه د ملګرو ته هم چې تعلق جوړول ډېر اسان دی خو تعلق جوړول ډېر ګران دی او رانهونه ډېر اسانه ده ډېر اسانه ده په یو بانه باندې تعلق خلک ورار کړي حاجي صاحب باندې 2-3 کاله راسې مونږ انډایرکټ رابطې وې ما ته ډېرو ملګرو ویلي چې حاجي صاحب به راځي ما امید و چې انشاءالله دوی به راځي او دا تحریک صاحب یو زبردسته پارټي ده دې یو څوک خپل رنګ دی څنګه چې تا باندې د ملګرو د بېل علاقو کوشش کړی دی دا ټول یو سوچ دی د ملک دپاره چې ملک ته د تحریک انصاف ضرورت دی یا هسې څوک لیونی نه چې یو ته مینت کوي یو بل ته مینت کوي دا تحریک انصاف یو بل غوره پارټي ده دا دې کې نن د پاکستان نوجوانان دي هلکان دي زه چې کله 2013 کې تحریک انصاف ته راتلم ما پسې هم شپه ورځ ټول نوښار نښتی و چېرې عمران خان سره لاړ شي او بیا چې کله زه شامل شوم الیکشن رالو نو کله به داسې ملګری رالو چې ما سره به 10 کاله 12 کاله 15 کاله ملګرتیا نه وي کړې ما تپوس به ترې وکړو چېرې ته څنګه رالې چا به وایي چې زه زوی راوستم چا به یې لور راته ووایي چا به یې راته وراره راته وایي دا تحریک انصاف داسې یو بل رنګ پارټي ده نورو پارټو کې دا شی نشته دی چې هغه هغوی بچي هم جګړې کوي هغوی لوڼ هم جګړې کوي ټول خاندان کورنۍ کې مشر یو طرف ته رواني لاندې بچي بل طرف ته رواني او ما دا ازمایلي دي ډېر کورونو کې مشران به یو رنګ خو موږ ته غلي راشي چې ووټ یې تاسو دی کاکا ماما دی به خپل کار کوي دا انشاءالله د عمران خان یو مینه د خلکو په اړه کې چې هغه پیدا کړي ده خلکو ذهن کې دا جوړي دي چې دا ملک حالات خراب دی دا دې خلکو موږ تباه کړي یو 15 کاله حکومت کړی دی بیا رالل او دی د ملک همدرد نه دي
دا خلک د دې ملک همدرد وي. نن به مونږ ته دلته بېروزګاري وه، دلته به نن روزانه ګراني راتله، دې ملک کې به کارخانې نه لګېدې. دنیا را مخکې لاړه او چې څوک یې نه ویني یا بړاندي، ځکه چې دنیا په ترقۍ روانه ده. مونږ لاندې په ځمکه کې ډوبېږو. مونږ دې خلکو دې حالات ته بوتلي یو چې نن مونږ د امریکې او د خلکو غلامي کوو، ځکه قرضدار یو، قرضدار یې خو سترګې هم نه شي اوچتولی. دا دې حالات ته د خلکو بوتلي یو. انشاءالله کله چې جلسه یې هغې کې به زه خپلې سیاسي خبرې کوم. خو زه هلو نو زه زه نور ټایم نه اخلم، خو د حاجي صاحب د هغه ملګرو ته یقینداني ورکوم چې مونږ دا نشته چې دا حاجي صاحب ملګری دی او دا د ما ملګری، دا ټول مونږ یو ملګري یو، د ما ملګري دی ملګري او دی ملګري ما ملګري. دا مونږ یو ټیم شکل کې کار کوو. مونږ پارټۍ تنظیمونه جوړ دي، تاسو نه ملګري اخلو چې په تحصیل کې، په ضلع کې، کوارډینیټرز کې، ویلیج کې چې کوم تاسو داسې ملګري چې هغه منډه والی شي، خدمت شوق یې لري، ټایم ورسره وي، هغه به عمران او خلیق تاسو نه نومونه والي او مونږ به ځان په خپل ټیم کې شامل شو. ځکه چې یو ځل به یو ځای شو نو په هر ځای کې به یو ځای، تنظیمي شکل کې، علاقې په شکل کې، او کله چې د علاقې کې کارونه یا مسلې راځي هغې کې به هم یو بل سره مشوره کوو. زه یقین در کوم چې انشاءالله تا غوندې مشر به زه ضایع کولی نه شم. تا نه به کار اخلم او د خلکو خدمت دپاره به تاسو موږ ته یو ځای منډه خدای به ډېر خوشحال کړم. تاسو موږ ته عزت راکړو او خدای تاسو ته عزت درکړي او الله تعالی دې موږ ته همت راکړي چې دا کوم عزت تاسو راکړی چې سبا موږ هم په نره باندې تاسو بدل خلاص کړو.